دا ملګری تپوس کوي چې یو امام موس شروع کو نو ثناء او ویلا تعوذ او وی تسمیه او ویلا او په سوره فاتحه باندې جب ناوخته بالکل ورته نه یادې ده نو دور سات تیر شو چې پاغي کې درې پیری تسبیح ویل کېده بیا ورته مقتدی د شاته صفنا فتح ورکړه نو هغه شروع وکړه نور منځ سیوک نو د دور تاخير په وجه باندې سجده سهو شته او کنيشته نو جواب داده چې په دې تاخير باندې سجده سهو واجب ده نو که سجده سهو کړي وي نو مسعيش او که سجده سهو نه کړي نو چې کله په یو موس کې سجده سهو واجب شوا او هغه سجده سهو وکړه نو ډیره خدای مسعيش او که سجده سهو او نکړه نو په دغه وخت کې دنه چې سوره د غموس خپل ټیم دی په هغه ټیم کې دنه د موز دوباره کول واجب دي او که موز هغه ټیم اوته نو بیا دغه موز دوباره کول واجب او ضروری نه دي دا ملګری تپوس کوي چې د تماکو فصل کرل دا جایز دي او که جایز نه دي نو د تماکو فصل کرل ریبل وغیرہ دا جایز دي او څنګه چې په نورو فصلونو کې زکات وی اغل سم ایسا یا شلم ایسا اغازم کې د نوعیت مطابق نو دغه شانتی با په تماکو کې لسم ایسا یا شلم ایسا هغه د عشر ور کوي او که د خرچې نمخ کې عشر وباسي نو هغه سیده او که د بټای په خولو نه پس عشر وباسي ناغه سیده خو لیکن د تمام فصلونو بارکه اصول دادي چې کله فصل په تیارېدو باندې او کرامت جوړولو باندې کوم خرچه وشي نو د عشر په وخت کې هغه خرچي داغي نه به نشي وباسله نو داسې بنې وی چې هغه خرچه د مخ کې منفي کی او د پاتې پیسو نه عشر وباسي بلکې د تمام پیسو نه به عشر وباسي نو کپارمیان ملکیان تماکوانی ناغه خدغه شانته کارآمد وی البته فارمه تماکو خو کارآمد کیږي الای چې کله هغه په بټای کې پوښ شي نو په دې باندې چې کومي خرچي راځي دغه خرچي به د عشر په وخت کې نه منفي کیږي دینه دا ملګری تپوس کوي چې زما یو کس سره په یو خبره باندې شورو نو هغه ته ما په قران باندې لاس کې خود چې دا کار بزو داسې کومه وی بیا ما هغه کار هغه شانتي او نکړې شو نو شریعت د دې باره کې څه حکم بیانوي نو جواب داده چې کله یو سړی په قران باندې لاس کې دی او وای چې دا کار بزو داسې کومه نو کده دې د پاره سموده مقرر کړی وي او په هغه موده کې دنه هغه کار هغه شانتي او نکړې شي نو قسم مات شو د قسم کفاره به ورکړي او کده دې د پاره سټیم نی مقرر کړي نو بیا د سره تر مرګ پوري وخت دی تر مرګ پوري د پاغه طریقه باندې هغه کار وکړو نو خو قسم کې به بری شي او کنه وی نکو نو بیا د قسم به د ژوند په آخري مرحله کې ماتيږي او بیا په د باندې وصیت کول واجب دي چې دی به ورثه او توصیت کوي چې زماره طرف نه د قسم یو کفاره ادا کوي نو دا خو یو عام مسله شو اوس راځو تاسو مسلې له که تاسو ملګری هغه داسې قسم کړوي که دا کار ما په دې طریقه باندې اونکو انو په دې باندې قسم وکړو نو کچري هغه سره وخت ذکر کړی وي او په هغه وخت کې دنه هغه طریقه باندې هغه کار اونکړې شو نو دې به د قسم کفاره ورکړي قسم کفاره دا چې دې به 3 روزي دیونی یا دې لس مسکینانو لا دوټه مروټای ورکی د دوټه مروټای اسانه طریقه داوم ده چې د یو مسکین له د سرسای پیسې ورکی لس مسکینانو لدی د سرسای برابر پیسې ورکی که لس مسکینانو لورکی نو په یو ورځ ورکول شي که یو مسکین له دغه د سرسای پیسې ورکی بیا به اغله په لس ورځو کې ورکی او کچري هغه د پاره ټیم نو مقرر کړي د قسم د خړولو په وخت کې د دغه کار په دغه طریقه باندې کولو د پاره بیا په د باندې فلحال کفاره نشته
او دې که په ژوند کې دغه کار په دغه طریقه وکړي څنګه چې د قسم خوړل دي نو قسم یې پوره شو، هیڅ قسمه کفاره پې نشته، او کنه په هغه طریقه باندې ونه کړی شو نو دی به د مرګ په وخت کې حانس کیږي او بیا به دی وصیت کې خپل ورثاو ته جما باندې د قسم کفاره هغه تاسو بیا وروسته ورکړئ. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی اودس وکي او د اودس په حالت کې وي او بیا د هغې نه پس دی نوکونه کټ کوي، نو دې سره په اودس باندې څه فرق پریوزي او که نه پریوزي؟ جواب دا دی چې د اودس په حالت کې نوکونه کټ کول شو یا د بدن د یو ځای نه ویښته کټ کول شو، په دې باندې په اودس باندې په دې سره په اودس باندې هیڅ قسمه اثر نه غورځېږي، نه پې اودس ماتېږي، نه پې اودس مکروه کېږي، په دې باندې څه مسله نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ جماعت کې د امام عام طور برآمده کې ولاړی، ورپسې مقتدیان صحن کې ولاړی او برآمده د صحن نه 2 انچه اوچته ده، انو امام که 2 انچه اوچت ځای باندې ودرېږي نو هغه پسې موس کېږي او که نه کېږي؟ نو جواب دا دی که د امام ځای د مقتدیانو نه بره وي نو بیا فقها د هغې باره کې مسله دا بیانوي که چېرې یو ذراع په عربی کې یو گز ته ویلی شي او یو گز نه مراد شرعي گز مراد دی، او شرعي گز د ګوتو د لاس چې کومې ګوتې دي د دې د سر نوالې تر څنګلې پورې دې ته عربی کې شرعي گز ویلی شي، دا تقریبا 1.5 فټ فاصله جوړیږي. نو که د امام ځای د 1.5 فټ اوچت وو نو بیا دغه امام پسې موز مکروه تحریمی دی، او مقتدیان 1.5 فټ کتو نو بیا موز مکروه تحریمی دی، او که د امام ځای د ذراع نه کم برو یعنی 1.5 فټ نه کم برو نو بیا د پسې موز کول بلا کراهت جایز دی، او کشری ذراع یعنی 1.5 فټ اوچتو نو بیا هغې کې یو صورت داوم دی کشری دغه امام سره په دغه اوچت ځای باندې یو صف ودرېږي، څه کسان ورپسې دغه اوچت ځای کې ودرېږي او نور مقتدیان ښکته ځای کې ولاړي، نو بیا دا موز بغیر د څه کراهت نه جایز دی. څنګه چې په موږ او تاسو خیال کړی وي نو بعضې اجتماعاتو کې هغه سټیج اوچت وي، قبله رخ وي، نو امام په سټیج باندې ودرېږي، هغه سټیج کله 10 فټه اوچتي کله دینه کم و بیش اوچتي، خو لیکن هلته سټیج باندې امام سره یو صف ودرېږي نو که بیا مقتدیان هر څو رکعته وي نو د هغې موز جایز دی. جي نو خلاصه دا شوه، دا تاسو چې کومه مسله بیانوئ 2 انچه په دې کې بغیر د څه کراهت نه دغه امام پسې موز کول جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې منګه سره د لاچای ډکي وو، هغه منګه د 15,000 روپو خرڅ کړو نو په دې کې زکات شته او که نشته؟ نو چې کومه ځمکه، جواب دا دی چې کومه ځمکه د فصل دپاره وي نو هغې کې سړی بوټي وکري، یا د فصل په ځمکه کې چې کومې پولې دي پټي دي هغې پولو باندې هغه بوټي وکري چې هغې سره فصل متاثره کیږي نو په داسې بوټو باندې زکات برازي، نو بیا به هغه ځمکې ته کتی شي، که هغه ځمکه د 10 وي نو بیا به دې کې تاسو 1.5 روپۍ ورکوئ، او که هغه ځمکه د 20 وي نو بیا به د 1.5 نیمه ورکوئ، 1.5 روپۍ به تاسو زکات ورکوئ. د زکات تعلق د پیسو د ونو د پیسو د هغې ځمکې نوعیت سره دی، که ځمکه عشري وه نو 10 او که نصف عشر واله وه نو بیا هغه 20 ده. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس امامتي ورکوله، مونځ ورکو او په یو صورت شروع کړو نو هغې کې غلط شو، هغې بیا د سر نه شروع کړو، بیا یې برابر کړو او سر ته صورت ورسو نو دی به سجده سهو کوي او که نه به کوي؟ نو جواب دا دی چې په ده باندې سجده سهو نه ده، نشته. دا کیږي انسان سره غلط شي نو بیا لږ یو څو آیاتونه وروسته لاړ شي یا یو صورت بیا هغه د سر نه شروع کړي نو چې صحیح شه نو په دې موږ کې هېڅ قسمه مسله نشته. دا ملګری تپوس کوي چې زما خور په یو کس باندې واده ده
او هغه کور په کرایه باندې اغسته دی 15 لک ایڈوانس ورکړی دی او د هغه په وجه باندې هغه ته کرایه کې کمواله راغله دا چونکه سودی معامله ده نو زه هغه سره لین دین او هغه کور ته تلل راتل کوم او کنه کوم نو د ګناه والا انسان سره داسې طریقه باندې ځان ساتل چې هغه ته د ګناه احساس وشي دا یو ښه خبره ده خو لیکن دې کوم د حکمت نه کار غستل پکار دی اسنه چې موږ هغه سره داسې رویه اختیار کو چې هغه په هغه ګناه باندې نور هم کلک شي هغه نورم پښتو کې راشي غیرت کې راشي بے ځایه ان لږ د حکمت نه کار والی د پوهه کولو کوشش وکړي او کتا سو هغه سره داسې تعلقات کمول غواړي نو بیا دغه ته چې څوک مقامی عالمي انده هغه په نگرانی کې هغه بس تاسو د دوانو طرفینو حالات هم وګوري بیا به هغه تاسو ته مناسب مشوره درکړي دا دی ملګری یو تصویر را لېږلی دی د خپلې خپې او دی وایي چې رګونو کې د الله جل جلاله نوم لیکلی شوی دی نو دې باره کې ما ته څه ووایي نو دې باره کې هیڅ قسمه د پریشانۍ یا د تشویش یا د نور څه ضرورت نشته دا بعضې وخت کې رګونه دي نو داسې یو ترتیب سره هغه راښکاره شي چې د هغې نه د الله جل شانه نوم جوړېږي وغیره نو نه دا نظر انداز هم کوي دا نه د فضیلت دلیل دی نه د بل یو خدای مکه د ناقصوالي دلیل دی نه د نور څه خبرې دغه دی او دا چاته ښیي امه او مکمل طور نظر انداز کوي د دې خبرو نه متاثره کېدل نه دي پکار دا جواب زه لږ غوندې د قصده یو خبره پکې کومه چې کوم ملګري اوري چې هغه د فائدې لپاره مجدد الفسانی رحمت الله علیه یو مرید خط راولېګو ورته وی چې زه چې د شپې ودشم نو وینم چې فرښتې راشي ما په وزرو باندې کېنی کله لومبني اسمان ته کله دویم اسمان ته کله دریم اسمان ته کله بره جنتونو کې ګرځم وغیره وغیره دا هغه مرید دا خیالو چې بس ما دا خط ولیږه حضرت ته د هغه غاړې مال اجازه هم راکړي خلافت به راکړي او ما ته به ووایي چې بس ته خو رسېدلی سړی هغه غاړې ورته حضرت جواب ورکړ او وی فرمایل چې د الله جل شانه په نسبت باندې د کامیابی والا اعمال هغه دي چې هغه د انسان په اختیار کې وي نو که د رضی والا اختیاري اعمال هغه ستا د جنت والوي نو که ته د شپې په خوب کې دوزخ ویني خو زی به جنت ته ان شاء الله او خدای مکه که اختیاري اعمال او د رضی والا اعمال هغه د دوزخ والوي نو که په شپه کې په ټوله شپه خوبونو کې جنت ویني نو انجام هغه دوزخ دی نو دا خبري دا نه د فضیلت دلیل دی نه د بل یو خبرې دلیل دی زمونږ اختیاري اعمال چې کوم دي زمونږ په اختیار کې الله جل جلاله به د هغې مطابق انسان سره معامله کوي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو په زړونو باندې خپل نوم د خپل نوم محبت او د خپل نوم عظمت او د خپل نوم او د خپل دین عظمت زمونږ په زړونو باندې قائم دائم وساتي دا ملګری تپوس کوي چې یو جماعت دی او هغې یو لاندې منزل دی او یو پاسه نو لوډ سپیکر چې کله خرابي نو دوی منزل والا خپل جمع مستقل جدا کول شي او کني شي کوله نو په یو جماعت کې دوه جمع کول به یک وخت دا جایز نه دي او لوډ سپیکر خراب دي داغه متبادل انتظام کې دی شي چې لاندې منزل کې یو کس وي او داغه आवाज اوچت وي ناغه د تکبیر وي نو پاسنی منزل والا به اوري خو به هر حال دوی مجمع په دغه جماعت کې په دغه وخت کې جایز نه ده سم متبادل انتظام دیو کې چې دغه جمع کې شریک شي دا ملګری تپوس کوي چې په سفر کې د موس حکم دی او گاڑی کې موس کول شي او کني شي کوله نو سفر کې د موس حکم فرض دی څنګه چې په قیام حالت کې بنده پکور کې لیکوي نو موس فرض وي دغه شانتي په سفر کې موس فرض دی باقی دویمه خبره چې په گاڑی کې په سفر کې بنده رواني او گاڑی کې موس کوي نو کریل گاڑی وی یا داسې کولاو بس وی چې هغه کې بنده په ولاړه باندې موس کول شي او قبله ته مخ کول شي په اول کې او په شروع کې قبله ته مخ کې نو بیا خو به دغه طریقه باندې موس کوي کنه عام طور چې زمونږ د علاقې کوم بسونه دي یا فلاین کوچ ته او په هغه کې بنده سفر کوي او گاڑی والا نو دري یا سورلای هغه د گاڑی ملګرتیا کوي د گاڑی والا او هغه گاڑی نو دري
نو کبیا د بل گاډي د ملاویدو امید او ظن غالب وي نو موس چون کې ډیر اهم سیز دی انو دغه گاډي نه کوزیدل پکار دی موس کول پکار دی بل گاډي ته خطل پکار دی او کنه د سردا یری چې دا گاډي رانه لاړ نو بیا به ماته مشکلات ډیر مخې ته راځي سفر کې به تکلیفونه اوچتوم نو بیا د دې په دغه گاډي کې موز ادا کی په ناسته باندې چې څنګه ورته اسانه وي هغه شانتي دی مونږ کی او چې څنګه د گاډي نه کوشي او فرصت ورته ملاو شي نو په اولین فرصت کې د غموز اعاده کی دا موز د دوباره کیږي دا ملګری تپوس کوي چې یو اداره کې سرکاري اداره وی هغه کې زمونږه سکار وی او هغه ادارې اهلکار هغه کار زمونږه نه کوي او مونږه پیسو ورکول ته مجبور کوي انو داسې پیسې ورکول زمونږ لپاره څنګه دي نو داسې پیسې ورکول دي ته رشوت ویل شي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې رشوت ورکون کې او رشوت اغستون کې دا دوانه جهنميان دي نو کوشش پکار دی چې چېرې د رشوت ورکولو نه بغیر سم ممکن طریقه وي چې په هغه باندې تاسو کار وشي نو غلط طریقه اختیار کې جایز او که چېرې تاسو پوهیږئ چې د پیسو نه بغیر زمونږ جایز او زمونږ حق والا کار نه کیږي نو بیا تاسو که پیسې ورکوي نو تاسو مجبور یې او تاسو به ګناهګار نه یې البته هغه اغستون کې هغه چون کې تاسو ناجایزه تنګي نو هغه به هر حال ګناهګار دی هغه دغه وعید نه بچ کیږي او ورکون کې چون کې هغه د مجبورۍ صورت ته نو د مجبورۍ په صورت کې چې کله د بل حق تلفین نه وي او خپل جایز حق وصول وي انا هغه د پاره د مجبورۍ په صورت کې پیسې ورکولو کې سحرج نشته دا ملګری ته پوس کوي چې یو سړی په بنین کې موس کوي د لستونو والا بنین وي انو موس کیږي او کنه کیږي نو د کېدو او د نه کېدو سوال خو په خپل ځای باندې دی موس کې بنیادی خبره عورت پټول دي ستر چورته ویلې شي چې هغه د نارینه د پاره د کوپو نواري تر نومه پوری بدن حصہ ده دا حصہ د بدن پټول دا فرض دي نو یو انسان دا حصہ پټوي نو هغه منځو کې نو فرایض تر حدا دا غموز ادا شو لیکن د دین علاوه د بدن حصہ پټول دا د موس په آدابو کې راځي او بلکې بعضی فقها مفتیان حضرات دام لیکي چې بغیر د عذرنا کدا سي طریقه باندې منځو شي لکه بنین وغیرہ کې چې هغه کې مټ ښکاری انو داسې موز مکروه تحریمی ده نو احتیاط پدې کې ده چې پورا لباس کې منځ وکړي شي الله تبارک وتعالى ته درې دل دي الله جل شانه د ذات عظمت او د هغه بڑای تصور بند او کی نو بیا یو انسان چې هغه غلام دی د الله تعالی بنده دی د الله تعالی نو هغه په داسې لباس کې د کائنات رب مخ ته درېدل دا د آدابونو خلاف دي پورا لباس کې مسکوي که څه عذر وي نو د عذر حالتونه هغه مستثنا دي خو لیکن عام حالاتو کې صرف بنین کې مسکول دا نه دي پکار دي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته داغه په بل باندې 1 لک روپۍ قرض دي او په دغه کس باندې د نورو کسانو د بل چا 15 لک روپۍ قرض دي او دغه مقروض سره دکان دی دغه قیمت او دغه سرمایه 2 لک روپۍ دی نو دا 1 لک چې د چا قرض دي نو دا ملګری وی چې زده ته دا 1 لک روپۍ په زکات کې حسابول شم او کنه شم حسابول نو کچره دې دغه 1 لک روپۍ چې د په هغه باندې قرض دي او دا ورله په زکات کې حسابول غواړي نو د هغه طریقه دا ده چې دې هغه ته وای چې مال زما غ 1 لک روپۍ راکا د چانه قرض راواله ارس چې کې خو مال زما لک روپۍ راکا نو چې هغه ولا غ لک روپۍ راړي ورکی ورله دې هغه پیسې واخلي چې دې په قبضه وکي نو بیا دې هغه ته واپس کی او هغه ته دې وای چې دا د زکات پیسې دي 1 لک روپۍ یو طریقه خدا ده یا دویمه طریقه دا چې دې هغه سره ورشي او هغه ته دی وای چې یاره تمال هغه پیسې راکې کنه راکې انا هغه ورته ظاهر خبره دی وای چې یاره مزه خراب یم شتره سره نه
دې ورته وی کتاله الله پاک د پیسو سره تنظیم وکنته مال پیسې راکې هغه ورته وی چې او نو دې ول الله روپے په زکات کې ورکی کوي ورته کنوي ورته چې دا زکات پیسې دي نو چې کله دې ول الله روپے ورکی نو بیا د خپل قرض مطالبه وکړي دا قانوني او شرعي طریقه ده او کنه دې دا په ځړ کې راوړي چې بس زما 1 لک روپے په دو باندې پوری دي او زما 1 لک روپے زکات ته نو بس هغه ته و چې تا قرض معاف شو او دې ځان سره هغه زکات کی حساب کی نو په دې طریقه باندې زکات بده نه ادا کیږي یا به دا پیسې هغه ورکي بیا دې والی یا دا هغه د خپل پیسې وصول کی او بیا د زکات کې ورله لاک روپے ورکی طریقې هم داده جی دا ملګری تپوس کی چې زه دوبای کې ما سره خپل گاډي ده سکیورټي والا ما ته وی چې دا کسته د ایرپورټ تور سوا غکس غیر مسلم او هندو نو ما چې کله بوته نو التلاره کې منګه شرطي والا یعنی پولیس والا ودرولو او مونږ ته وی چې دا کس بوتل زما چون دا غیر قانوني ځکه چې ټیکسي والا به بوزي نو ما ته وی چې تا د نه پیسې اغستې دي ما ورته وی چې ما پیسې نه دي اغستې او دغه وخت پورې پیسې ایمانه وی اغستې پیسې ما واپس کې اغستې داغه نه بیا مال قسم راک بیا ما قسم خوړ چې ما د نه پیسې نه دي اغستې بیا چې واپس رالم کېمته نو بیا مال هغه پیسې راکړي نو په ظاهره کې خو خبره هم دا ده چې دا قسم ستا صحیح دی ځکه چې دغه وخت پورې تا داغه نه پیسې نه دی اغستې نو په دې کې خو څه ګناه نشته خو چون کې نیت د هغه شرطي والا د پولیس والا چې تاسو ورته متوا وای دا غنیتوم دا چې ستا خبر د سر په پیسو باندې شوی دا او کنه دا شوی او هغه ستاسو چې قسم خړو انو داغي مطلب داو نو دا خبره خو ستاسو کنه وشوی ولیکن رستو تاسو پیسې اغستې دي نو احتیاطاً تاسو د یو قسم کفاره ورکړي د یو قسم کفاری مطلب دا دی چې تاسو دغلته کې نو یو مسکین لا د سرسایي چې سور پیسې جوړیږي سرسایي د صدقه فطر نو هغه یو ورځ یو مسکین لا ورکړي بل ورځ ولا ورکړي بل ورځ ولا ورکړي لس ورځو کې ورلا ورکړي که دغلته خیر ډیر جوړیږي نو پاکستان کې کستا سرور وی وغیرہ ناغي ته فون وکي انا غي دي دلته کې یو مسکین لا لس ورځې ورکي او کنا لسو مسکینانو له په یو ورځ ورکړي صحیح ده خو یو مسکین لبا د کفاره ټولې پیسې په یو ورځ باندې نشي ورکولې بیا به د قسم کفاره نه ادا کیږي دا ملګری تپوس کوي چې اندوانو سره په یو پیړنده باندې خوراک کول حرام دي او که حلال دي نو کچره خوراک مسلمانانو تیار کړی وي او یا اندوانو تیار کړی وي خو هغه کې د حلالي سیز نه وي انو که هغه غوخراړي وغیرہ ان بیا خو دا غي نه ځان ساتل پکار دي ځکه چې د حلالي پته نه لګي چې په دې به د خدای پاک نوم اغستې شوی او کني اغستې شوی خو عام روټین کې د غوښې نه علاوه چې کوم سیس پوښ شي نو کافر سره په پیړنده باندې خوراک کولو کې څه حرج نشته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په پیړنده باندې به بعضی وخت کې کافر کې ناستل نو کافر سره پیړنده باندې خوراک کولو کې څه حرج نشته دي دا ملګری تپوس کوي چې اندوان کله څه شی پوښ کی لکه غوښه شو وغیرہ انو منګه هغه کمرې یو کمره د ملګری یو انداغي خوراک جایز دی او کنا جایز دی نو غوښه که مسلمانان راړي یا مسلمان ته پته وي چې دا غوښه د دې علاله صحیح شوی دا مسلمان کړي دا کلمه ور باندې ویلې دا او غوښه په دغه لحاظ سره صحیح ده خو صرف دوه خبره ده چې پاخه کافر کړه انو که کافر باغی کې څه ګندګي نه چي د خپل عقیده مطابق څه پلیز شی پکې نه چي نو سحرج نشته دغه په خوراک کې البته بعضی کافران عقیده سدي لکه شیعاګان وغیرہ چې هغه مسلمانانو ته په خوراک کې ګندګي اچي دا خپل بغض او دا دښمنۍ د وجنه چې دا غي پزړونو کې مسلمانانو سره کوم دښمنی ده دا غي نزان ساتل پکار دي او که تاسو ته یقین د تاسو روبرو پوښ او هغه کې څه نامناسب او حرام سیز نشته انداغه په خوراک کې څه حرج نشته دا ملګری تپوس کوي چې بیعانه ست ویل شي او دا د بیع کوم یو قسم دی نو د جواب نمخ کې یو خبره چې د یو حدیث وضاحت وشي نو بیا به موږ ته په جواب باندې پویدل آسان شي د حدیث په کتابونو کې
چې کوم سایه سته دي هغې کوم بعضې کتابونو کې ابو داود شریف شو، ابن ماجه او دغه شانتي د دې نه علاوه موطا امام مالک رحمت الله علیه هغې کې یو حدیث د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیان شوی دی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع العربان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیع عربان نه منع فرمایلی ده. بعضی روایاتو کې لفظ د عربون راځي، نو یا عربان یا عربون، د دې بیع نه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. امام مالک رحمت الله علیه فرمای چې د دې بیع نه مراد هغه بیع ده چې کله یو اغستون کې هغه لاړ شي او هغه بایع چې کوم دی خرڅون کې هغه ته ووایي چې دا شی تانه زه علم او دا دوره پیسې مثال په طور باندې 1,00,000 روپۍ دي، 50,000 روپۍ دي، دا پکې صحیح واله که چېرې دا شی ما واغسته نو بس زما به نور پیسې به درکم، او که نه زه د خپلې خبرې نه واپس شم نو بیا به دغه پیسې تا ته پاتې شي. نو دې ته وایي بیع العربان یا بیع العربون. په عربی کې اردو کې ورته بیعانه وایي، پښتو کې ورته منګه خپیمانتیا وایو یا ورته منګه سای وایو. انو دا خو د حدیث وضاحت شو. عمدخ کا حدیث دا وضاحت زمونږ د جواب حصہ عمده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې بیع نه منع فرمایلی ده. انو نن سبا داسې ترتیبونه ډیر زیات دي چې کله یو کس بل چا سره سودا کوي انا هغه ته څه پیمنټو کې لګي پیسې ورله ورکي او بیا دا خبره توی شي که چېرې زه واپس شم د بیع نه انو دا پیسې به ستایي، دا به مال واپس نه راکړي. انو دا قسمه شرط لګول او دغه سعی او یا خپیمانتیا ایثارول دا جایز نه دي. او که چېرې بیع وشوه نو خریدار به باقیه پیسې ورکوي، او که بیع ونه شوه نو فروخت کوونکی هغه به ورته هغه ادا شوي پیسې واپس کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی هغه کله مونځ کوي او کله نه کوي، نو داسې کس پسې امامت څنګه دی، مونځ د پسې کېږي او که نه کېږي. نو که چېرې دا کس یو پیرنې امامتی ته مخکې شو نو یو پیرنې مونځ خو هر چا پسې کېږي، دې کې خو څه حرج نشته، خو چې مسلمان وي. البته داسې کس مستقل امام جوړول مناسب نه دي تر څو پورې چې هغه د خپل طرز عمل نه توبه نه وباسي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس یو جنۍ سره محبت دی او هغې سره رشته کول غواړي، خو مور ورته وایي چې دا رشته به نه کوي، نو دله د مور منل پکار دي او که دا رشته کول پکار دي. نو رشته کول دا د اسلام یو بنیادی حکم دی او د دې مقصد هغه صرف د دوو کسانو یو ځای کېدل نه دي، بلکې د یو خاندان او د خاندان په صورت کې د یو معاشرې هغه تشکیل دی. نو د دې لپاره دا ضروری خبره ده چې په سوچ سمجھ سره په هوش او حواس کې او د جذباتو نه بالاتر فیصلې وشي. کله چې یو انسان یو کس سره مینه پیدا شي، یو سیز سره مینه پیدا شي، نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای حبک الشیء یعمی و یصم، چې د یو سیز محبت هغه تا ړندی او تا کڼی نو دې مینه کې بنده ړون کوڼي هغه خامه پټي وي او هغه تشي خوبای ښکاری، نو کې دې شي چې دغه د مور نظر دغه جنې په خامو باندې وي، نو دله د مور خبره اوریدل پکار دي. او که مور اسوي عزت کوي نو دې صبر وکي، مور دې پوي الله پاک نه دی غواړي چې په کومه خیري نو هغه دی وکي. نو خلاصه د خبره دا شوه چې د مور خبره له ترجیح ورکول پکار دي. البته که مور اسوي عزت کوي نو بیا د هغې پر رضامندۍ سره پکار ده رشته چې هغه خوشحاله کړی شي، نو بیا هلې رشته دې وکړي. دا ملګری تپوس کوي چې یو څیز ورک شي نو هغې پسې سپي راوستل او یا بعضې عملیاتو والا یو عمل کوي انا هغې څه دم واچوي، بیا یو شیشه یي هغې ته ماشوم ګوري او هغې کې څه تصویر راښکاره شي، نو دا ستا هغه مطلوبه غل دی. نو د دې قسمه خبرو په شریعت کې هیڅ قسمه حیثیت نشته. د شریعت نظام هغه یو ساده نظام دی چې بس په چا باندې شک وي په هغه باندې دعوو کې
که گواهان نی نو هغه به قسم مخري خبره به ختم شي. که سپي چا کره لاړل یا تصویر راغې نو دغه کس د شریعت پرو باندې غل نه دی ثابت، په دې طریقه باندې غلا نه ثابتېږي او د دې راوستل په کاروم نه دي، بلکې علماء لیکلي دي مفتیان او حضراتو چې دې ډېر بدګمانۍ پیدا کړي، غلط ځای ته لاړ شي، بې ګناه کس هغه راښکاره شي. نو عملیات ظني سیز دی، هغه سي یقیني سیز نه دی او سپي راوستل هغه خو به هر حال هر صورت چې ټرین شي نو د غلطۍ امکان پکې شته. نو چې کوم شرعي طریقې کار دی په هغې باندې روانېدل پکار دي او دې نه ځان ساتل پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس وفات شوی دی او په هغه باندې قرض دی، د هغه زامن صاحب نصاب دي، خمالدار دي، ولیکن هغه د خپل پلار قرض نه ورکوي. نو دغه قرض ورکوونکي چې د چا ور باندې قرض دی په مړي باندې نو هغه خپل زکات په قرضو کې حسابول شي او کني شي حسابول. نو په دې مسله باندې خصوم پورا سوال باندې اون رسیدم چې د سوال مقصد څه دی، خو زه تاسو ته مسله وام نو که تاسو د سوال مقصد پاغي کې حل شو نو ډیره ښه ده، یعنی بیا تاسو وضاحت سره سوال وکړئ. چې کله یو انسان وفات شي او په هغه باندې قرض وي نو اولاد لا د خپل پلار د احسانات او بدلی خلاصول ممکن نه دي. البته دا یو معامله د احسان وال پلار سره کې دی شي چې هغه د خپل پلار قرضې ادا کی، په دې کې به د هغه مال کمیږي نه، بلکې الله تعالی به نور برکت واچي. او کچري اولاد داسې وي چې هغه د خپل پلار قرضې ورکول ته تیار نه وي او قرض خوا زکات کې هغه پیسې ځان ته حسابول غواړي نو دا جایز نه دي، ځکه چې زکات کې یو سیز دی هغه ته تملیک ویل شي، یعنی بل سړی د هغه مالک جوړول دا ضروری دي. او مړی چې کله انسان وفات شي نو هغه مړی د مالک جوړېدو د صلاحیت نه خالی شي، بیا هغه اس قسمه مالک نشي جوړېدی د یو سیز. د دې وجه نه فقها لیکي چې یو سړی مړی لا کفن علی د زکات په پیسو باندې نو کفن اغستلم د زکات د پیسو اغستل جایز نه دي، ځکه چې د کفن مالک هغه مړی ته اغوندې کیږي او هغه د مالک جوړېدو هغه کې صلاحیت نشته. نو داسې یو طریقه البته کې دی شي چې دا یو مستحق سړی وي او هغه دغه سړی د قرض مبارکي فکرمن وي او هغه وي کمال الله تعالی پیسې راکړي نو زبا د دې مړي د قرض خلاصوم، ان بیا هغه مستحقم وي د زکات نو هغه د زکات پیسو مالک کړي شي، مکمل طور هغه خود مختار کړي شي. او که هغه بیا په خپل سمي باندې د مړي د طرف نه قرض ورکړي دله انو امید دی چې الله تعالی به هغه مړي سره د احسان والا معاملو کې او د قرض به ادا شي. حالانکه په دې فقیر باندې ورکول د قرض لازم هم نه دي، دې ته یو احسان ویل شي، یو تبرع ویل شي، الله تعالی به داغه نظمه فارغه کی. دا یو طریقه کې دی شي. دین علاوه دغه شان د ډایرکټ زکات پیسې په قرضو کې حسابول د مړي د لپاره دا صحیح نه دي. یہ ایک ساتھی پوچھ رہا ہے کہ اگر کسی سے نماز قضا ہو جائے تو فرض نماز دن میں کس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فرض نماز سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اسی طرح فرض نماز کے بعد قضا نمازیں جائز ہیں یا نہیں. تو نماز اگر کسی عذر کی وجہ سے قضا ہو جائے تو پورے دن میں صرف 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات کے اندر قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ ان میں سے پہلا وقت سورج طلوع ہونے کا ہے. جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے تو اس کے 10-15 منٹ تک وہ مکروہ ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، قضا ہو وغیرہ. اسی طرح جب سورج چڑھ کر کے بالکل آسمان کے درمیان پہنچ جائے جس کو استواء الشمس کہا جاتا ہے تو اسی وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کا بھی تقریباً 8-10 منٹ ٹائم ہوتا ہے. اسی وقت میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے. اس طرح عین غروب ہوتے وقت نماز قضا جائز نہیں ہے. ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت آدمی کو فرصت ہو، گنجائش ہو تو قضا نماز پڑھنا جائز ہے. دوسری بات یہ کہ اگر
مثال کے طور پر کسی سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ اسی دن ظہر کے وقت اس کو قضا کرنا چاہتا ہے تو ظہر کی فرض سے پہلے پڑھنا بھی جائز ہے، فرض کے بعد پڑھنا بھی جائز ہے، عصر کی فرض سے پہلے پڑھنا بھی جائز ہے، عصر کی فرض کے بعد پڑھنا بھی جائز ہے۔ مغرب سے پہلے تو مغرب کی نماز اذان ہوتی ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے، تو مغرب کی نماز سے پہلے تو نہیں ہوتی، البتہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے قضا نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس طرح عشاء کا مسئلہ ہے، فرضوں کے آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی طرح ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت فرض نماز پڑھنی ہو قضا تو وہ جائز ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کا ٹائم نکل جائے تو اس کے بعد صرف فرض کی قضا لازم ہے اور سنتوں کی قضا لازم نہیں ہے۔ البتہ عشاء کے اندر اگر عشاء کی نماز فوت ہو جائے تو جب اس کی قضا کی جائے تو اس کے فرضوں کے ساتھ ساتھ وتر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ په علاقه کې یو کس دی هغه سبزی کری او د هغې د اوبه کولو دپاره هغه کویې کنسته دی، په هغې باندې ټیوبویل لګولی دی او په هغه ټیوبویل هغې په شمسي شیشو باندې لګوي، نو په دې کې عشر شته او که نشته، او که یي نو بیا لسمه ده او که شلمه ده. نو د ځمکې هر پیداوار چې هغه انسان کری او هغه مقصد وي د هغه نه په هغې کې عشر دا لازم دی، یعنی عشر نه مراد زکات دی چې د هغې فصل زکات لازم دی، او بیا کله هغه لسمه حصوي کله شلمه حصوي مشقت ته کتی شي، د اوبو مشقت چې څومره ډیر وي نو هغې په لحاظ سره شلمې ته اړېږي، او که اوبو هغه ته فری کې ملاویږي په باران باندې اوبه کېږي نو بیا په هغې باندې شلمه حصه راځي. که تاسو چې کوم سوال کړی دی نو په دې کې خړومبنۍ خبره دا ده چې په ده باندې زکات د ځمکې دا فرض دی، دا به ورکوي، او په ده باندې شلمه حصه عشر دی چې هغې ته په عربی کې نصف عشر ویلی شي، یعنی شلمه حصه به دی ورکوي، ځکه که دا کویې صرف د کویې کنستوي او د کویې نه اوبه کولې نو په هغې کې نصف عشر یعنی شلمه ده، چې په ټیوبویل وغیره باندې اوبه کوي نو په هغې کې به هم نصف عشر یعنی شلمه حصہ زکات په ده باندې راځي.